اوس بله خبره مخې ته ږدم چې ستاسو اعتراض دا دی چې وایي دی په حضرت حسین باندې مونږ یادوي چې دی پې ماتم نه کوي ماتم خو پې هغه څوک کوي چې چا وجلی دی تا خپله ویډیو په خپله ورکړه چا پکې ځان نه شمر جوړ کړی دی چا پکې ځان نه ابن زیاد جوړ کړی دی چا پکې ځان نه یزید جوړ کړی دی چا پکې ځان نه د یزید فوج جوړ کړی دی دا چار چاپیره او د یو سړي نه حسین جوړ کړی دی هغه یې 3 کسه ورکړي دي او دوی ټول خپل کام چې دی نو ټولو ته بل شان وردي اچولې دا چاپیرې ته تاو کړي دي وایي دا ټول حسین پسې راغلي دي څوک پې غشې ولي څوک پې د تورې ګزار کوي نو تا په خپله باندې وښوله چې ته ماتم ځکه کوي چې حسین وجلی چا دی اول خو ما ته دا خبره وکړي حضرت حسین کوفی ته راغوښتی چا دی او بیا ډېره عجیبه خبره چې مسلم بن عقیل کله دی وجلو نو هغه دې ټولو خلکو ته ووایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسبت واسطه در کوم ما خو وجني زه خو ګیر شوم ما خو وجني خو دا یو خط در کوم حضرت حسین لږ کم از کم دا ورسوي خط کې څه خط کې مسلم بن عقیل دا لیکلي وو چې ګوره د کوفي خلکو چې تا سره کومه وعده کړې وه ما سره کومه وعده کړې وه هغه دې ټولو ماته کړې ده لہذا ته دلته را نشي تا هم وجني او څه وخت چې یو موقع داسې راغله چې مروان په مدینه منوره کې مروان معطل شو او دغه وخت کې د حضرت امیر معاویه چې څنګه وفات شو نو مروان معطل کړو او یو بل امیر په مدینه مقرر کړو عبد الله بن زبیر او حضرت حسین دواړه راوغوښتل ورته فساد ما جوړوي خبرې ورسره وشوې حضرت حسین رضی الله عنه ورته دا وفرمایل وزه دی وخت د یزید په لاس بیت نکوم او د حضرت معاویه رضی الله عنه په وفات باندې انتهایی غمجن یم هغه ورته تا ته څنګه پته ولګېدل نو حضرت حسین رضی الله عنه یو لوی سیاسي میدان سړی و د پیغمبر مسیح دی هغه ورته ما چې حالات تو کتل زه پوه شوم چې معاویه رضی الله عنه وفات شوی دی اول درته تعزیت کوم دویمه خبره دا چې زه به خپلې شورا سره مشوره کوم هغې نه بعد به زه د بیت خبره کوم نو چې څه وخت وتو مروان آواز ورکړو حسین بهادر و ته بهادر نه مروان آواز ورکړو تاریخ اوراقو راغستې دي وی ګورې قتل یې که دا دواړه دی به درته فتنه جوړوي او دا دواړه بیا ستا په لاس نه راځي حضرت حسین د هغه په دربار کې داسې راتاو شو د تاریخ اوراقو نه خبره پټه نه ده د وخت راوي په دې قسم خوړلی دی چې ما دا حالات په خپله لیدلي دي حضرت حسین راتاو شو مروان ته وایي ته به ما مړې اتقتلوني ته به ما مړې مروان غلی پاتې شو سر یې ښکته کړو حضرت حسین د بهادر غوندې بهر راوتی لیکن حضرت حسین رضی الله عنه حضرت عبدالله بن زبیر او عبدالله بن عمر دا درې کسان چې نو دوی په دغه وخت کې مکې مکرمې ته هجرت کړی دی سره د خاندان لیکن چې کله د کوفي ټولو خلکو د بصري ټولو خلکو د بصري گورنر دی دغه نوم عبدالله بن زیاد دی د ابن زیاد دی عبید الله بن زیاد اوس هغه د بصري گورنر دی هغه کوفي ته یزید نه لیدي یزید وایي دی ظالم دی د سره زما نه لګي دی به کوفي ته نه ځي دی به ظلم وکړي لیکن د یزید د شورا یو رکن راپاڅېدلی دی هغه ته وایي دی خو معاویه رضی الله عنه په خپل دور کې د کوفي یو وخت کې گورنر مقرر کړی او ته اوس گورنر نه مقرر نو هغه چې وکتل وی حضرت معاویه زوړ مکتوب یې راویستو دا خط ورلتلی وایي زه د شورا رکن ما که وخم نو یزید دی د کوفي گورنر مقرر کړی دی او دی چې په کوفه کې ودرېدو نو عجیبه خبره دام ډېره عجیبه ده چې یو د چا په کور کې مسلم بن عقیل چا مېلمه راغوښتی دی او په خپل کور کې کېنولی دی او هغه خبر ورکوي چې راشه مسلم بن عقیل او مسلم بن عقیل یک یوازې ګورې بیا د کوفي خلکو هغه سره ملګرتیا هم نه ده کړې حضرت حسین سره چې کوم اویا کسان راغلي دا د مدینې نه راغلي دي د کوفي والا ورسره نو نو ګوره کوفه او بصره ټول عراق دې کې کوم مذهب موجود دی هغه وخت نه را روان پکې کوم مذهب دی ایران ته چې کوم مذهب تللی او په عراق کې کوم مذهب دی
دا ټول د چا د بحرین کې کم مذهب دی دغه خلکو هغه نن روافض دي وګورئ که سني مسلمان یې بیا ماته حضرت حسین سره چې کوم خلک راغلي دي او شهیدان شوي دي الحمدلله دا سني مسلمانان او بیا ډېر عجیبه خبره چې حضرت حسین ته مسلم بن عقیل دی یو توي چې بای ته زما د خاندان نه ظلم خو در سره وکړو خو اوس یو خیانت چې دی یو امانت زما پوره کا هغه دا چې زما د خط د حضرت حسین ته ورسی خط د حضرت حسین ته ورسی خط اول ابن زیاد ته وخولو او د حسین کوم خط چې راغی مسلم بن عقیل ته نو هغه ابن زیاد ته وخولو د حضرت حسین قاتل د حضرت حسین قاصد په قتل او بیا ورته خط وخولو چې دا خط حضرت حسین ته لېږل غواړي چې ابن زیاد خط وکړو نو دا غي نه بعد حضرت حسین ته لېږل نو چې تاسو سره رابطه وکم چې تاسو ته راځم او ته زما دشمن ته وای چې دی وخت له زما ځای تر روان دي ځکه چې دا خط د ما تر لېږل دی یا ما ته دا خبر د دې ټیم دا میسج راته کړی دی نو په لار کې درته دشمن تیار ک تیار نه ک وګوره تاریخ اورا حضرت حسین رضی الله عنه ته چې بیا دا خط رسیدلې دی نو شاتم ورته کسان دي مخکم ورته کسان دي حضرت حسین رضی الله عنه کې یو کمال هغه کې عجیب عجیب کمالات تاریخ اورا کو چې کوم راغستې دي نو یو حضرت حسین رضی الله عنه هغه کې چې کوم سخاوت او په کائنات کې د صحابه په دور کې دغه مثال چانه دي پیش کړي صحابه په دور کې تابعین په دور کې بل په کې دا و چې په هغه کې حضرت حسین کې کومه بهادری و نو هغه خو د امام الانبیاء ورته منتقل شو د پیغمبر نو سي دي او د علي زوی دي د فاطمه بچي دي لیکن درېمه خبر عجیبه دا و چې دومره فصیح او بلیغ او د وخت په هغه خپل عام عصر کې دا غن لوی خطیب په کائنات کې څوک نو چې چاته به ودرېدو خبره به چالو کړو نو خلک باغ سره لیکن چې کوفی ته راغی او دې ظالمانو ته ودرېدو دینن چې دا ماتم کوي نو دا دی هغه ماتم کوي چې دی وای چې مونږ هغه وخت هغه ملګرتیا ونه کړه هغه په وجل نو ځان وਹੀ چې دا موږ ولې په وجل دي نو دې خدا حل نه دی تا چې څوک وجلې نو ته ځان وਹੀ کنه قانون ته ځان پیش کا مونږ قانون مونږ ته ځان پیش کا او دغه چړې مونږ لراکا چې نظام لراغلې تو خو ځان له 200 راو بغه او اس لیے بیا دې چت کی 11-22 قسم مې دې پرب د کافی وی کما 11-22 قسم کړې په یو گزار باندې تاسو پوهیږئ په دې ټول په دې پوهیږئ په یو گزار قسم دې 11-22 نه سم بس مصیبت دا ده چې ته ځان وهې نو ته به ځان لا غزې له گزار ورکې چې کوم ځای درد نه کوي ته به ځان هغسې وهې او چې زما دشمنې او ما ته دې ووایي چې ما ووهه نو زه به لا غزی وهم چې انشاءالله د هر ځای نه به دې اواز خېږي ما خبره ټول ځان پوهه کوي زه حقایق مخې ته ږدم